ورونو واورئ دا کم کیمیکلونه چې پی جوړېږي وکړئ تپوس د ډاکټرانو نه دا هغه کیمیکل دي چې په مړي یې دا اچي په هسپتالونو کې چې کم مړي څښا کېږي که نه او دوی یې 2-3 ورځې ساتل غواړي دقه کیمیکل پی اچي چې دا وجود یې څښا نه شي 3 ورځې او 5 او 6 ورځې په بار ملکونو کې مړی پروت دي دغه کیمیکل پی اچي چې دا تا دې پی جوړوي په خدای قسم ماته یو ډاکټر وي دا د ګردو بیمارۍ ټولې دې نه دي ګرده بلکل تباه کوي اینه څښا کوي پړپوس تباه کوي او ماشومانو له خلک پی علي مور پلار په پیډر کې ورته دغه اچوي ټول ماشومان یې تباه او برباد کړي ته د خدای نه نه یېرېږي ته خپل بچې نه لرې ستا بچي له چې څوک زهر ورکړي ته خفه کېږې که خوشحالېږې نو ظالمه په مسلمان زهر څکې دا خو زهر دی اخو یې بچي له وړي پیډر کې ورته اچوي نو په پردي ماشوم ګلالي ماشوم په ګل ماشوم ته زهر خرڅې خدای نه ویېرېږي مړه کم کم د تشمیر ډاکټر زور پاک مدینه منوره کې یو ځل روانو یو سړي غله خرڅوله مثلا غنم لاس مبارک یې پکې ومنډبره وچو لاندې لامدو یا صاحب السلعة ما هذا دا څه دي بره غنم اوچ دی او لاندې لامده دي سړی ورته یې اصابت السما باران پې شوی دی خبرې مه کوې لکه سړی ورته وي باران پې شوی دی هلکه باران په بره کېږي که په لاندې کېږي په بره حضور پاک ورته وفرمایل وی چې باران پې شوی دا به د بره چولی چې خلکو لیدلی وي من غشنا فلیس منا چا چې زما مس سره ټګي وکړه دا ما والا نه دی من کو ټګي که نه کړ ګوړه یې هلکه وی بله ماته یو سړی وی چای مې دله پخ کړې ده مې هلکه خوږه ده که پې کوي ګوړه کې مې دله پخ کړې ده چینی ښه شی نه دی ډاکټران هم وایي وی دې کې کیمیکل چې دا ښه شی نه دی ما ته یې ګوړه کې مې ګوړه څه شی دی وی دا خو د پټي اصلي ګوړه ده مې ته ته څه خبرې ټول چینی په پور کې اچوي کچه ګني ریبي او پکې چینو بوجۍ ور اچوي چینی ارزان دی او ګوړه ګرانه ده دم ټګي شوه او مې رنګ کاټ اچوي که نه اچوي دا ولې خلک دوکې کوي ما په خپله زمینداري کړې ده ما به سوډا چوله هغه خیر دی اخرې راوچتی رنګ کاټ به نه قسم دی د ما ګوړه به خلکو د مخکې نه بورۍ را لېږلې او ګرانه به خرڅېده تاسو اصیل کار وکړئ دا پسه به ډېرې پیسې کوي ما چوه رنګ کاټ وی ما ته منډی والا وایي چې پکې اچوه ته منډی به ستا په دغه کې سملي په قبر کې که ته به سملې سوچه کار کوه په کور به دې ګوړه خرڅېږي هر سړی به یې دنه په ګران قیمت اخلي او موږ ټول دوکې داکې شروع کړ دا راته زه ګورې خپله پېښور کې مې یو ځل د فردوس سنې ما سره سیوان اخیستل ما خامې ټیم هغه هم سړی م ښه سړی و یاره خو اوس به یې راته ښه والي پته ولګي مې سیوان به راکې خوجسخاني ما مې په کیلو په څو دی وې په دی مې بس چې ته سووی د دې ګاډو والا سره جوړه نه کوم غریبانان 5-6 روپۍ که د نو ګټي څه چل کېږي عجزانان یې کړه ټول ګاډی مال د 15 زرونی هم پردې قرض دی دوی له ډېرې ورکوي د دوی نه هم خلک خوري نو ما ورته ویل لکه داسې وکړه چې نر ستا د خوښې خو چې سوري مورې او سخاني هغه د ځوان زوی راته ګوتی راوغورځولو ځان له په خپله غونډ کړه ما پکې یو غونډ کړ ګوتی مې ډکه کړه ویې تلله پیسې مې ورکړئ کور ته مې راوړه بس کې د بسونو زمانه وه چې کور ته رالم ما ته وایي دا دې څه راوړل مې ټیپر څه دي خو سیوان دي څه وی ټولو منه ډېر شی راوړی ور ځان راوړی نسخه راوړی لږ راوړه خورو یاره چې دی وکړه دا تاو مې دی سر تاو خط چې من خو پکې یو دانه وکته او تاسو وایې څښه نو خانک کې ګوتیوان وي ګوره ورته یاره ټول څښه وبېدل څښه بین ترې روان شو یا خدای دا خو ما په خپل لاس کې نیولي و چاله مې ورکړي هم نه دي داسې چل یو مقتدي راته وی نه وی دې ګاډو والا هر قسمه پکې شته وی دې ځان طرف ته په دې ګاډۍ میخونه ټکوالي او دا څښه سیوان دا کیلو 2 کیلو یې په هغې کې اچولې میخ ته یې وې ځان کړي چې ته ځان له ښه غونډ کې اعلی
او تا اوتلی نو چې ته پیسو ته لاس کې نو هغه ستا ګوتې غلې غوندې راولې میخ ته واچوې او میخ ته چې مخکې وې ځان کړی ګفټ ګفټ تاله درکړي هاي هاي دا مسلمان هم چې د ماښام منځو کې او ته ورته یې راځه که د ګلدین کاکا ابره ته وایي صبر وکړه اوابین کومه شپږ رکاته اوابین به دیم کوي او تسبیح به 1500 سره می او لاس به اوچت کړي خدایا او جنت او ته به مانه جنت ته لاړ شي که خدای وبخلم زه به هلته نه یم چې دا هغه څښا سیوان والو خدای دا هغه څښا سیوان چې به خرڅول او دا هغه چې هغه څښا ګیرې غټه پرېښې وه شیخ الاسلام او څښا نیمبوان به خرڅول دا هغه پیو کې چې به یې د نیرو باچول دلته خو به سوچه پی میلاویږي که نه لکه سوچه میلاویږي که جوټه پوډر نو پخوا به یې اوبه اچولې نم ګناه وه ما د یو ښځې نه پی راوړل سهار چې مې لمونځ وکړه نو ما به هغې نه پی راوړل نو کور یې ما ته ویې ښځې ته وایه اوبې پکې زیاتې کړې دي نو ما هغې ته ویې مې ترورې پیو کې دی اوبه زیاتې کړې دي اما ته ویې ولې اوبه پلیتې دي سر مې زه خو پې اودس نه کوم او نه پې غسل کوم چې ته راته پاک پلید خبره کوې خو اوبه خو ما کره کور شته که نه ته په ما ولې خرڅې ما ته وایي ما د خدای ووایي هغې به وایي ما خدای وه دا د هغې قسم و خدای دې وبخي اوس مړه ده موږ یې ماشومان لوی کړي وایي ما خدای وخهغه ما پکې اوبه اچولې بس ما یې توبه توبه ټیک شو کور مې هغې قسم وخوړه چې ما خدای وواکه ما پکې او تاسو وایي اوبه اچئ وایي دا ټیک وایي وایي دا په پیو کې اوبه نه اچئ دا په اوبو کې پې اچئ له اول بالټي کې اوبه واچئ د پاسه پې میخه ولچ اوس شیطان هغې له په ذهن کې دا چولې حرام خوري څه ته وایي ډېر قسمونه یې دي پردی ځمکه دې نیولې ده او نه یې پرېږدي او د هغې اوبه او مدنس کې قسم دی حرام پردي دوکان دې نیولی دی پردی کور دې نیولی دی دا حرام دی دا ولې مونږ کوو سودي کاروبار دا ټول حرام دی د شپې به لاړ شي دوه کسان وروڼه د خلکو بیخ ووته په ګیاګانو پسې خلک بیخ ووت ټول اوس په دې پولو ګرځي غریبانان غوا میخې له ګیا راوړي او یا په بیه علي او دا به دوه وروڼه 12 بجې پاسي لرونه به ترخ کې پټ ونیسي او پردي شوتل ته به کښېني او ښه مضبوط 2 ګېډي به راپرېږي او را په اوږه به یې کې کور ته به یې راوړي او من او سلوا به خپلې غوا ته وغورځئ خوشحاله به ماښام به یې منځ هم کړي مازدیګر به یې منځ هم کړي هره شپه د شوتلو غله مونږ ته خلک وایي شوتله غلا کېږي ما دا خو د هندوستان نه د سړی هندو نه راځي دا همدا مسلمان کوي چې دا بانګونه وایي او دا منځونه کوي او لاس کې لا 1500 تسبیح بیا دې نیولې توبه وباسه هر سړی په غلا پسې سر دا کم پیټو کې چې ټماټر خرڅېږي لاندې پکې واڼي او بره پې غټي قسم دې دا هم ګناه کم سیوان چې خرڅئ لاندې پوټینې څخه بره غټ امرود ورشه لاندې پکې پوټې ښودي چې غوی هم نه خوري او د پاسه یې پې ښه مزېدار 2-3 زیړی ښودي هلکه ولې مسلمان له دوکه ورکوې د یو ځل پېښور کې را روان وم یو سړی و نیمبوان یې خرڅول ما نیمبوان اخیستل او داسې خشته زیړ نیمبوان و چې سړي ته مې وکتل نو سړی هم ښه سوچه راته معلومېده مې دا خو د جنت نه راکو شوی دی دا د نامه نه چې ګیره اوږدی زه ورته شیخ الاسلام وایم نو ګیره هم د نامه نه اوږده وه او ګیرې له ښه د کوپرې او د بادامو تیل ورکړي و ځکه ګیرې ښه مضبوط پړق وه او د یو سترګه او بله کې په ورانجام اچولي او بډې والی وې مې دا شی به ښي چې ورنږدې شوم مې نیمبوان په څو د کیلو وایي په دی یاره چې مې وکتل لاندې کچره پرته وه مې لکه د ازیال غټ غټ پراکې د ځوان زوی ما ته وایي چې نغ زما د خوښې شی ستا د خوښې ما ډېره ښه ده چې لاندې تله اړمه کړه هغه پوټخنو نه یې ډکه کړه هغه سوابیرو په شان کلک چې اوبه پکې نه غوی هم نه خوري هغې ته او د پاسه یې په یو څو زیړ را خوشې کړل ما داسې کې نو تا ما سره اوس خبره ونه کړه چې نر زما د خوښې شی به ستا د خوښې هغه ما ته وایي زه به په دې څه کوم
چې ته نه لیدو پیسه کوم مې مور له د یو سو په هغې وخوره زما پیسه څه پې کوم مور له وټکوه چې خیرې درته وکړي زه اوبه پکې نشته زه په دې څه کوم ولې ظلم کې مه راوړه که نه دا کچا روغ راوړه ګنې بل کاروبار شروع کړه